ګرانو کتونکو سلامونه کوم. ګوره پنځه مرلې کور نیکه 400 تاسې نه منې. دوه برغون ودونه دا در روان دي. یو د فرمان صاحب دی، یو د عثمان دی. هغې نوښار دا ملګري هم راغلي دي. خوشحاله یې که نه؟ خلک وایي ایوب خان شیرپه ودونه کوي یا دروغ وایي. هلکه دا چې په مخامخ د دوه ځوانان او په مخامخ دې هسې ومنله که نه؟ کوشش کوو چې ځان له بل وادو نه ستاسو هم کېږي، خو اوس خو دې ومنله که نه؟ بالکل منو. بالکل صحیح ده. ولې نه؟ دا که څوک وایي نو هسې دروغ به وایي، بالکل حقیقت دی. دا ګز او دا موږ میدان په خپله نوښار دغه یو، تاسو ښه فرینډ یو، خو خبره دا ده چې بس اوس مې ولیدئ، بس ډېره مهرباني. تاسو څنګه یې جي؟ خیر د علم خان بھائی ډیره مننه. خلک وایي ګوره دې ودونه نه کوي، دا دوه ودونه یو ځای او جی او دا ستاسو کرم نوازي ده جی خلکو باندې ډیره مننه، مهرباني ستاسو. داسې ده تا ته ساجت سولو لکه په دې ورکوټوالي کې تا د منډو تړلو د لوبو دغه دی بدار باندې تاسو په زور وکړو نو ته بار بار به م چغې وهلې ته داسې او ته نن دا داسې چې کار روزګار شته، تیلو پمپ یې د شپه کې ارزانېږي او ورځ سهار بیا ګرانېږي، نو دا دې ساتلی شي. زه نه عثمان څنګه یې اخي؟ ولې تاسو رړه بایللې دی؟ نه چې نه نه دی پیدا خوشحاله اوسه ښه؟ الحمدلله خوشاله یو. نه په واده خوشحاله خو یې که؟ شکر دی الحمدلله. دواړه نه خوشاله یو. والد صاحب والد صاحب جی راضي وي. ها ګرانو کتونکو دغه نوښار ملګري هم راغلي، ډېر زبردست ګپې شپې. خو دغه ده چې فرمان صاحب زمونږ کشر دی او سهار وختي دی او سهار هم ورته حاضري وکړله، نو زه به بیا مخکې او الله دې پرې راتلونکي ژوند چې کوم دی خوشحاله کړي او الله دې کي. اکثر زمونږ په دې معاشره کې څه وي، مونږ د ښځې دپاره رور، اخور، پلار، مور دا بیا پرېږدو، چونکې د ښځې خپل حقوق دي. خو دا نوې کول ځوانان نه دي، دوی خو لکه د فیسبوک او برګرو والا دي که نه، نو یکدم نور خو به بیا څه نه کېږي، نو چې د ښځې دغه خبره هم نه مني چې د هغې نه بېلتونه کړي. خو دوی به داسې نه کوي که نه، دوی به داسې نه کوي. نو د دوی نه ما اګریمنټ دغه کړی دی او نور خو تاسو ودونه کوئ، نو بالکل تیار، خو د ذلې نه بار نه ورکو که نه. موږ ګوره دوی له موږ په ذله کې په کلي کې چې کوم دی نو کار سیټ کړه. اوس خو دوی ډېر انکار کوي، نو تصدیق په دې کسانو وکړو. دوی چېرته هم نشي تللی او غوزي نو بس ځان به تاواني کوي. نو دعاګانې ورته کوئ چې راتلونکي ژوند دی خوشحالي او خدای دې پرې بار بار دا خوشحالي راځي. یاسر لم سپیشل واده کوي، یاسر له سپیشل دا هم د سیسټم روان دی که نه؟ نه وګوره 2 لک فرق ده. دا وګوره دا زمونږ چې کوم دی نو زمونږ دغه کې نامعلوم تصویر چوک دی، تاسو به کتلي یې. دغه تصویر چوک چې کوم دی که نه، دا په دغه کې په کار و په مومندو کې، ولې چې دا کامن تصویر دلته کې، نو زه ورته نامعلوم تصویر چیک کړم، نو وګوره دې سره لږ دا سړي لږه ثقه یې برابر شوله. اوس داسې ځوانان سړي ښکاري که نه، دې نه مخکې ماشومان وو. نو ګرانو کتونکو تاسو مله دعاګانې کوئ، داسې اعتبار مې پرې نشته، ځکه چې دواړو رنګ بایللی داسې د دې خندا ته وګوره، خندا به داسې ارې خاندلی نه شي د سره. خو دا ده چې دا نه خو د نوښار دا ملګري راغلي دی، د پلار ملګري دي، نو هغوی به له داد ورکوي که نه، نو خیر دی دوی له به لږ حوصله نن ورکوئ. زه خو د نظم مونږ خو دا وایو دا زمونږ کشران دي او انشاءالله د دوی تربیت هم ښه شوی دی. پلار امیر صاحب دی د خیره او نو دی سیستم برابر دی، په دی مو یقین امید دی. فرمان صاحب نه دی چې ما ته پته ده، زما دی سره ډېر وخت شو، د دی والد صاحب سره او دی سره څو پیرې راغلي وو، دا نه چې په دې واده اوس راغلي وو، دې نه مخکې مونږ څو پیرې راغلي وو، غم خادۍ کې شریک. دا څومره په جګړو باندې دله موږ واده را جوړ کړی وو، هر وخت به یې وي زه خودکشي کوم، کله به څه وي، کله لوښي به ماتول په کور کې، یو لوی قصه خطاره وه. عثمان بیا هم ټیک وکړه لکه ده را قصه دا وه. ارې دې اوس بهرحال دغه وکړو، بس هغه لار بنده شوه، نور به دې نه پس چې کوم دی نو اوس به د پلار دغه کړي تښتېدو لارې بنده شوه. نو ګرانو کتونکو الله دې داسې خوشحالۍ پار چا راولي او دغه شانتې ګوره ساده د کلي یو ایټم په کلي کې واده مړي به موږ لره وړي او ودونه به په شادي خال کې، نو چې شادي خال ته موږ ځو نو زموږ پسې دونه پیسې ولګي چې پاکې نه پلیته ښه وه، نو بس ځان له دغه ځای کې بیا مړي هم ښخوی. او نن سبا خو دا غټ خلک نه دي، د قبر دپاره هلته سکواډ وي که نه، هغه تیار سکواډ چې کوم دی، نو په بیه باندې بیا قبرونه هم دغه کوي. د کلي واده دا وي چې کټونه دا ټول کلیوال چې کوم دی دا لګیا دي خدمت ته، نو ودونه خپل کلي کې کوي. هغه پخوانۍ ماحول ګوره وي دین کې به وي د ټر نیکه دغه ته ځي دین کې که نه، دنیا کې به مخکې ځي. نو دا ودونه چې کوم دي که نه، دا د اسلام یو اهمه فریضه ده. نو پکار ده چې دې کې موږ وروسته لاړ شو، ریړه به وه، سنډا به وه، کټونه به وو، راټول به هم کړل او یو ښکلی سیسټم به کلیوال
نو موږ اوس ماډرن دور نه بیا تربور سره عزت کوو چې پې دونه ډوډۍ ورکړې ده زه پې د هغه نه زیات ورکوم نو چې سهار وختي شي نو قرضداري راته ورونه وخي نو پایس هم پې نه کي نو دا عزتونه پرېږدی الله به څه وي بره الله به ګوري داسې ساده ودونه زما خپل ځاني ډېر خوښېږي تاسو هم ساده وکړئ انشاءالله ودونه به مو وشي مننه